الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. نو موږ ویلو چې په باب اول کې به مونږه د ضعافات او د علل مبارک بحث کوو. اول مونږ ضعافات وی پرون مونږ بیا علل شروع کړو چې علت تاسو ته ویل کېږي ما اذا عارض لازم او یادا هو تغيير غير مختص بزوال الاسباب ويقع في العروض واللزوم مع اللزوم. او بیا موږ ویلو چې دا علل تین دا په دوه قسم دي، یو علل بزیادتین دي او علل بنقصین دي. پرون موږ ویلو چې د زیادت سره چې کوم علتونه راځي نه راځي څو قسمونه دي؟ درې قسمونه دي، یو ته ترفیل، بل ته تذییل، بل ته تسبیح. ترفیل دي څه ته وایي؟ دا وته د مجموع په اخره کې سبب خفیف اضافه کول. او تذییل څه ته وایي؟ دا وته د مجموع په اخره کې ساکن حرف زیاتول. او تسبیح څه ته وایي؟ د سبب خفیف په اخره کې ساکن حرف زیاتول. په دې درې باندې وشو وایي ها خاجي. و د دې نمخ کې مونږه وایو چې علت بنقصین، نو هغه علتونه کم چې په نقصان سره دي، یعنی پای کې یو حرف حذف شوی یا بګه دوه حرفونه حذف شوی یا بګه درې حذف شوی، نو هغه علل بنقصین چې دی کنه دا اوه قسمونه دي. څو قسمونه دي؟ اوه قسمونه دي. هغه اجمالا دا دي: حذف، قطف، قطع. حذف ته نمبر 1 حذف، نمبر 2 قطف، او نمبر 3 قطع. د یادول لپاره موږ د څه چل کوو چې موږ ولکه حذف ته د حذف په اخره کې فاده، جو د قطف په اخره کې هم فاده، د قطف په اوله کې قاف ته، جو د قطف په اوله کې هم قاف ته. حذف، قطف، قطع. بیا بتر، قصر، حذف. ها حذف، قطف، قطع، بتر، قصر، حذف. حذف، قطف، قطع، بتر، قصر، حذف. او بیا بل صلم، وقف او کسف. صلم، وقف او کسف. بس دغه نه هدي نو ډیر خو پکې نشته. حذف، قطف، قطع، بتر، قصر، حذف، صلم، وقف، کسف. واښو به معنی دا به کتاب کې چوغوري کنه سلور کر خو ګوټی دي. حذف، قطف، قطع، بتر، قصر، حذف، صلم، وقف، کسف. دا به چې پر پښان دی او ورته یو پرته واسه. حذف، قطف، قطع، بتر، قصر، حذف، صلم، وقف او سو کسف. حذف څه ته ویل کېږي؟ حذف خو مخکې مونږ ویل مونږ وی چې د دریم د قسم چې د بحر طویل دریم قسم محذوف نو محذوف څه ته وایي؟ د جزء په اخره کې سبب خفیف حذف کول. د جزء په اخره کې څه حذف کولو؟ سبب خفیف حذف کول. لکه فاعلات دې کنه، نو فاعلات نو څه جوړولو؟ فاعلا. اول یا لکه موږ چې بحر طویل کې موږ ویلو مفاعیل دې، د مفاعیل نو څه جوړولو؟ مفاعیل سے مفاعیل. پوه شو مې باندې؟ ها حذف څه ته وایي؟ د کلمې په اخره کې ولې ها د سبب خفیف په اخر د وته د مجموع په اخره کې څه حذف کولو؟ سبب خفیف حذف کول. هلکه په د جزء په اخره کې، د جزء په اخره کې سبب خفیف حذف کول. نمبر 2 قطف، حذف او عطف جمع کول. حذف او عطف. عطف ځنه پیژنم پریبل کې لاین کې تر شو پریبل کې پنځم متحرک ساکن کول، پنځم متحرک ساکن کول. او حذف څه ته وایي؟ نو اوس ګوره پرې کې په کارم کوو. یو دا جزء په اخره کې سبب خفیف حذف کولو او پنځم متحرک ساکن کول. پنځم متحرک ساکن کول دي ها پنځم متحرک ساکن کول دي کنه. لکه تفعیله ده مفاعله. څه تفعیله ده؟ مفاعله. لاول به حذف وکړه نو سبا شي چې حذف وکړي مفاعله به کنه
مفاعله اول بقى حذف وكعصب سبشي مفاعل سبشي مستفعل دی کنه مستفعلون همال نه راځي کنه طریقه کار باندې نه پوهیږم بھائی لاول به دالون کټ کې او بیا به د پنځم 1 2 3 4 5 دا وساکن کې بیا به څنګه ځانې وا چې څنګه وې همون به جوړو دسه پرې خبره باندې پوه شوي نو قطف څه ته ویل کېږي حذف او عصب جمع کول حذف یعنی په اخره کې سبب خفیف حذف کولو او بنظم متحرک ساکن کول دریم دی قطع قطع څه ته ویل کېږي د وتد مجموع په اخره کې د وتد مجموع حرف ساکن حذف کول او د دې ما قبل متحرک کول د کلمې په اخره کې وتد مجموع راغله سبق راغله نو هغه وتد مجموع لکه ګوره متفاعلون دی سره متفاعل فمتفاعل په اخره کې سره راغله ده نو دا وتد مجموع په اخره کې سبب خفیف حذف کې حرف ساکن کې حرف ساکن حذف کې او ما قبل جندا ساکن کې لکه متفاعلون دی کنه د دې په اخره کې سره راغله ده نون راغله ده نون ساکن حذف کې او تلی ساکن متحرک حرف چې ما قبل متحرک اوسه کې نو دا متفاعلون به څه جوړ شي متفاعل پوښوي د جزء بعد سبب د وتر مجموع په اخره کې ساکن حرف حذف کول او داغه ما قبل متحرک ساکن کول لکه د متفاعلون به څه جوړ شي متفاعل پوښوي او مستفعلون دی مستفعلون 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 د څه شو کنه نو دې به څه جوړ شي نه پوهیږم مستفعل څه چل مې وکړو دا د وتد مجموع په اخره کې ساکن حرف حذف شو او دا ساکن ما بعد ما قبل څه نه شو نو ګوره موږ درې وې حذف قطف قطع حذف څه ته ویل کېږي د جزء په اخره کې سبب خفیف حذف کول د جزء په اخره کې دویم نمبر قطف قطف څه ته وایي حذف او عصب حذف د وجې نه به د کلمې د اخره نه سبب خفیف حذف کو او د عصب د وجې نه به د مفاعلتون به څه جوړ شي مفاعل او قطع څه ته ویل کېږي دا وتد مجموع د اخر کې ساکن حرف حذف کول او متحرک ساکن کول د متفاعلون به څه جوړ شي او د مستفعلون به څه جوړ شي پرې پوه شوي بیا دی بتر اجتماعي حذف وقطع اجتماعي حذف وقطع یو ته وایي حذف څه ته وایي اخرنه سبب خفیف حذف کول او قطع څه ته وایي چې ساکن به حذف کې او ما بعد بس ما قبل بس کې متحرک په لکه ګوره فاعلات دې کنه فاعلات نو چې په دې کې ځکلا دغه وکما حذف پک وکما نو سبب پاتې شي مثلا فاعله به پاتې شي کنه فاعله به پاتې شي وس پکې بل څه شری قطع ده نو قطع څه ته ویل کېږي اخر کې ساکن حذف کولو او ما بعد متحرک کول نو بیا په کې څه وشي فاعل به جوړ شي الګه په نه شوي په دې باندې په نه شوي فاعل او کته محول کې نو فاعلون ته محول کا کنه په مخه دی فاعلون ته محول کا کنه مې اجتماعي حذف وقطع اجتماعي حذف وقطع ته بتر وای اجتماعي حذف وقطع څه مطلب دی چې حذف پکې وشي یعنی د تفعیلی د اخر نه سبب خفیف حذف کې او قطع چې د وتد مجموع په اخره کې ساکن حرف حذف کول او متحرک یلګه پوه شو به معنی قصر د سبب د ساکن حرف حذف کول او متحرک ساکن کول د سبب ساکن حرف حذف کول او متحرک ساکن کول لګي فاعلات د سبب اخرنه هغه په وتد مجموع کو د مخ چدي بلې قطه کې چې موږ وی کنه په قطه کې فقط کوم څه وکنه نو په وتد مجموع په اخره کې ساکن حذف کول او ما قبل متحرک ساکن کول او په دې قصر کې
د سبب خفیف په اخره کې ساکن حرف حذف کول او ما بعد متحرک ساکن کول لکه فاعلات دې نو دې فاعلات تبع چې د دې په اخره کې دا ګور تون سبب دی کنه نو لدی تون په اخره کې نون حذف کې او تا جنندا ساکن کې نو سبب شي فاعلات نو په دې قطع او په قصر کې تاسو ته فرق معلوم شو د قطع چې دا د وتج مجموع په اخره کې ساکن حرف حذف کول او متحرک ساکن کول او په قصر کې د سبب خفیف په اخره کې ساکن حرف حذف کول او متحرک ساکن کول پوه شو به باندې الګه قصر کې څه چللې د سبب خفیف په اخره کې الګه پوه شو به باندې حذف سیدان د غواسان دي روغ ون وته د مجموع حذف کول وته د مجموع حذف کول حذف کولو لگا دوی میں مستفعی دسی ولی کما هغه دای کی مستفعل نو لدینا بس جوړ شي مستفعل جوړ شي سبا جوړ شي مستفعل یا فاعلات له متفاعل له دا متفاعلون بس جوړ شي متفا دا اخر نصادف کولو وزن مجموع او صلم وزن مفروق حذف کول صادف کولو وزن مفروق حذف کول وزن مفروق نه شوی دی څه ته ویرا درې حروفي په منځ کې پکې سره غلي لکه مفعولات له مفعولاتونه برته څه جوړ شي مفعول سبب جوړ شي هدا لا تو به سره حذف کې نو سبب شي مفعول پوه شو مې باندې سوالم څه ته ویل کېږي او حذف وزن مجموع اوس که تاسو یاد شي کنه نو په دې تیر سبق کې په ضعافاتو کې منګه خصوت قاعق پای کې منګه کف ویلو کنه نو کف وم ساکن وم ساکن حذف کول کنه دلته یو خبره وا په دې دوه کې په وقف کې او په کسب کوم د وم ټکی ذکر دی وقف مطلب وم متحرک ساکن کول وم متحرک ساکن کول مفعولات له وم ټکی په ځان نه پیژنم چې څو کم یو دی غره اخرنه تا ده کنه نو دې به څه جوړ شي مفعولات او کسب دې ته وایي چې دغه وم متحرک حذف کول وم لکه و متحرک حذف کول لکه مفعولات نو بس جوړ شي نو باغی کې چې کوم موږ په اخر لکه پرې څنګه چې موږ پرې دغه کې صحافاتو کې دا خبره کړو کنه چې د اولنی دریو تعلق د دویم حرف سره ده الګي موږ ویډیو کنه په یو کې دویم ساکن حذف کولو په دویم په ازمار کې دویم متحرک ساکن کولو او بیا په دای کې بیا په وقاص کې دویم متحرک حذف کولو کنه بیا موږ چې د سلورم کې سلورم سره ذکر دی او پنځم شپږم اوم د دې پنځم ټکی سره ذکر دی کنه او اوم بیا موږ چې سب حال ده کې اوم ساکن حذف کول نو اوم ساکن حذف کول هغه یو او د دې اخر کې چې دا کمزوري دي د اوم سره دي چې هغه اوم متحرک حذف کول او یا اوم متحرک جنندا ساکن کول پوه شو دې باندې نو دا نه علتونه دي خدا په نقصان سره دي ځکه پرون موږ وې وته د مجموع په اخره کې سبب خفیف زیاتول دا وته د مجموع په اخره کې ساکن زیاتول د سبب خفیف په اخره کې ساکن زیاتول کنه اوس موږ وې حذف څه ته ویل کېږي د کلمې په اخره کې سبب خفیف حذف کول حذف کولو لکه فاعلات نسویلو فاعلا او مفاعلنا مفاعیل قطف څه ته ویل کېږي حذف او عصب حذف څه ته وایي چې سبب خفیف حذف کول او عصب پنځم ساکن نو مفاعلتون بس جوړ شي مفاعل او قبیا قطع څه ته ویل کېږي د وته مجموع په اخره کې ساکن حذف کول او متحرک ساکن کول متفاعلون بس جوړ شي او مستفعلون با مستفعل بیا به اجتماعي حذف وقطع اجتماعي حذف وقطع نو حذف څه ته وایي سبب خفیف حذف کول او قطع دا چې مجموعه وته مجموع په اخر کې ساکن حذف کول او متحرک لکه فاعلات نو بس جوړ شي فاعل او بیا فاعل فاعل او بیا سو فاعل بیا قصر څه ته ویل کېږي د سبب خفیف په اخر کې ساکن حرف حذف کول او متحرک ساکن کول لکه فاعلات سے فاعلات حذف وته المجموع حذف کول لکه مستفعلون متفاعلون متفا
او سلم وته مفروق حذف کول لکه مفعولاتنا مفعول او وقف و متحرک ساکن کول و متحرک ساکن کول او کسف و متحرک حذف کول یاد به شي ته اوس کتاب ته وګورئ تاسو اتم وقف و متحرک ساکن کول کسف و متحرک حذف کول اوس په کتاب ورته ګورئ په کتاب کې وپوه و متحرک حرف حذف کول متحرک حرف کرا متحرک نه اوس ګورئ ونقص دی ولدو ونقص څه مطلب دی چې لکه منګه کوم علتونه ویلو نو موږ علت په قسمه یو زیادت او یو زیاده نه کمه نو فذهاب سبب خفيف حذف نو حذف څه ته ویل کېږي لری کول ذهاب فذهاب سبب خفيف نو حذف لری کول د سبب خفيف دي ته څه ویل کېږي او مثالونه پر لاندې حاشیه کې حل کړی دي موږ ته کړو وهو مع العصب قطف او د حذف چې د قطف سره جمع شي حذف چې د عصب سره جمع شي دي ته قطف ویل کېږي حذف وهو مع العصب او دغه حذف چې د قطف د عصب سره جمع شي دي ته څه ویل کېږي قطف وحذف ساكن الوتر المجموع واسكان ما قبله قطع او قطع څه ویل کېږي د وتر مجموع د اخرنا ساکن حرف حذف کول او ما قبل متحرک ساکن کول پوه شو به باندې د وتر مجموع په اخره کې ساکن حرف حذف کول او د ساکن نه ما قبل متحرک چې کوم دی هغه څه دا قطع ده وهو مع الحذف او دا قطع چې د حذف سره جمع شي او دا قطع چې د حذف سره جمع شي د دې څه لګيږي بتر هرګه پوه شوي وحذف ساكن السبب واسكان متحرك قصر او قصر ستوي د سبب خفيف ساکن حذف کول او متحرک ساکن کول قصر ده د سبب خفيف ساکن حذف کول او متحرک ساکن کول څه شری قصر ده وعصف وتد مجموع حذف او حذف څه ویلېږي وتد مجموع حذف کول ومفروق او وتد مفروق حذف کول صل منسلم ده واسكان السابع المتحرك وقف او ومتحرك ساکن کول دا وقف ته وعصفه كسف او متحرك حذف کول سری نسب ته هغه باندې پوه شوي چې په دې بورډ باندې نه پوه شوي په دې کار باندې نه پوه شوي نو په کتاب باندې خصوص هم کستا غني کوم پوه شي نهم نمبرو کسف مفعولاتنا مفعولا دا تا په غلطي لیکل غلطي تل لیکا لګو ټکو کامن سنس ته استعمال وکړه چې دا مفعولات او دا بر مفعولات یو چې د یو چن غونې چکیږي په مفعولاتو کې مفعولات دا اتم نمبر دی یعنی و متحرک ساکن کول او نهم نمبر و متحرک حذف کول پوه شو به باندې هغه باندې پوه شوي یاد بشي واړوي